الرحمن الرحیم والصلاة نزول د رحمت کامله دی وی صلات منګه اتمانی غانی دوخه لسمانی غانی علی سیدنا په سردار زمنګ بانی چې محمد صلی الله علیه وسلم دے محمد معنا هغه مکړی وکړم کړی وا راځم خیر من چې بهترین دا غچا ده نطق چې گویا نه بالثواب په حق خبرو خو ډېر خلک گویا نه دي تمام انبیاء کرام چې څومره راغلي دي ټول نطق بالثواب دي که نه دي علما نطق بالثواب دي که نه دي اولیاء نطق بالثواب دي که نه دي په دې ټولو نطق بالثواب کې د ټولو نه ډېر بهتر دی خیر من چې بهترین دا چې نطق بالثواب و افضل من او په ټولو کې بهتر دا هغه نه دی اوتی الحکمت چې هغوی ته ورکړی شوی دی حکمت خو ډېرو خلکو ته ورکړی شوی تمام انبیاو ته ورکړی شوی که نه خو په ټولو حکمت ورکړی شوو حضراتو کې علیه السلام افضل دی دی که نه دی د نبي علیه السلام په شانته بله هستي یو بله مسله دغه چې د بل ځای کې راشي مسله د امتناع النظیر ورته وایي مسله ده امتناع النظیر بریل حضرات د مسلې د امتناع النظیر کې امتناع لعینه قایل دي او زمونږ اکابرین په مسله د امتناع النظیر کې د امتناع لغیره قایل دي یو ځای کې به تفصیل راشي ووایي حکمت څه ته ویلی کېږي نو حکمت ویلی کېږي اووه اسمانونو او درې ځمکو ته ولې ګله لیکم زما کتاب خبره وروسته لیکئ اووه اسمانونو ته او درې ځمکو ته نه یا دا حکمت چې دی علم الشرایع دا علم د شرایعو دی د شریعت علم د قرآن د حدیث علم چې تا ته کلک حاصل شو دی ته حکمت ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا وکل کلام ارعا کلام چې موافق د حق سره مجتهدینو کوم اجتهاد کړی دی موافق دی د حق سره دا حکمت دی وکل کلام وافق الحق ورکړی شوی دی حکمت دا یې ونه ویلي چې چا ورکړی دی کله ناکله دا فاعل ځکه حذف کېږي د وجې د تغین نه چې دا فاعل متغین هر څوک یې پېژني ورکوونکی د حکمت څوک دی الله وترکا او پرېښودلی شوی دی فاعل د ایتا چې ورکړه چا کړې ده لکه دا فعل حکمتونه ورکول صلاحیت نه لري الا لله عز وجل خان بهترین د هغه چا نه دی اوتی الحکمته چې ورکړی شوی دی حکمت و فصل الخطاب او ورکړی شوی دی ورته فصل خطاب ورکړی شوی دی فصل خطاب څلور پنځوس علمه چې څوک حاصل کړي دي ته فصل خطاب وایي دا غلطه معنا ده فصل خطاب څه ته ویلی کېږي دا خطاب موصوف دی او فصل صفت دی داسې خطاب داسې بیان داسې تقریر داسې درس چې هغه فصل وي فصل معنی څه مبني للمفعول که واضحه چې مخاطب واضحه ښکاره ګڼي یا دا فصل مبني للفاعل که داسې خطاب داسې درس داسې بیان داسې تقریر چې هغه فاصل وي بین الحق والباطل دودھ کا دودھ پانی کا پانی دی فصل خطاب فصل ای الخطاب هغه خطاب المبسول چې جدا واضح البین ښکاره الذي هغه یتبینه چې ښکاره ګڼي دی لره من هغه انسان یخاطب به چې هغه څه پې مخاطبه کولی شي زه خبرې کوم تاسو واضحه وګڼئ دا فصل خطاب دی که تاسو وایئ چې دی څه بلا ته باندې پېښلي وایي نه بل وایي ته پې پېښلي وایي نه نو دا خطاب فاصل دا فصل خطاب بیا نه دی ولا یلتبسو ګډوډوالی رانشي علیه په دې مخاطب باندې او الخطاب یا هغه خطاب الفاصل ګوره فصل په معنا د فاصل شو نو فصل مصدر مبني للمفعول مصدر مبني
بین الحق والباطل. و یو مسله معلومه شوله چې دا خطاب موصوف دی او فصلی صفت دی، اضافت د صفت شوی دی موصوف ته. کافی کې ویلي چې اضافت د صفت موصوف ته ناروا دی، ولا یضاف صفت الی موصوفها. انور شاه کشمیری سے وایي چې سره د جلالت شان نه ابن حاجب رحمت الله علیه خطا دی. دا قاعده ولر ذکر کول ټیک نو، دا په کلام د عربو کې شایغ او زایغ دی. اضافت د صفت موصوف ته، اضافت د موصوف صفت. وشو نو په دې ټولو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مونږ شه بهترین دی. نو صلات هم په ویلو دا غو فضیلت هم څه کوم شه افسان. اوس په دې باندې اعتراض دی، لا تفضلونی علی موسی. الله پیغمبر فرمای ورمال فضیلت بیان نه کی په حضرت موسی حضرت تو په فضیلت بیان. جواب دا دی مولوی صاحب چې آیات کې راغلي دي چې فضیلت یو پیغمبر په بل شته، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. او د الله پیغمبر چې ویل چې تاسو ما د فضیلت مرګ په موسی علیه السلام، د دې دوه مقصد دي. یو پیغمبر مجازي کړی چې حضرت شیخ سے وی ما د ټول خلکو نه کمزورې مولا وګڼئ، دا په ټول خلکو کې اوچت مولا دی، خپل عاجزي. او دویمه دا ده چې تاسو فضیلت مه راکوئ ما له په موسی علیه السلام داسې فضیلت چې هغې کې د هغه بې حرمتي وشي. العیاذ بالله د الله پیغمبر دی موسی علیه السلام، داسې صفت پته نه بیانې چې د هغې کې د هغه نورو پیغمبرانو څه راشي مولي صاحب بې حرمتي راشي. لکه موږ به مثلا حضرت شیخ صاحب د صفت بیانو، خو داسې نه چې د نورو محدثینو پکې څه راشي. چې اوس داسې موږ وایو چې حضرت شیخ صاحب ډېر لوی ماهر دی او دا نور محدثین د کرکڼې په سر او په کونه نه پوهېږي، دا خو بېادبي شوه. موږ وایو چې دا ټول د سر ګلان دي، هر یو عالم په خپل خپل ځای ډېر تکړه دی. نو زموږ حضرت شیخ صاحب یو طرف ته محدث دی، بل طرف ته مفسر دی، بل طرف ته عظیم نحوي دی، بل طرف ته عظیم صرفي دی، بل طرف ته عظیم منطقي دی. نو دا لیولي ورسره برابرې دي. نو د دا خبره لږه واضحه. نو بل چا خو موږ په غیبت نه کوو چې هغه دا پلانکې تکړه دی او دا پلانکې تکړه نه دی. موږ ځان له صرف په نفسي د دې صفت بیان کړو، نو دا جایز دی. لا تفضلون علی موسی، دا مقصد شو. راځه وعلى آله او په آل د نبی علیه السلام باندې. یو آل دی بل اهل دی. آل او اهل کې دیارلس فرق دي. مظاهر العلوم شرح د شلوم العلوم کې موږ ذکر کړي. کاش چې هغه نسخې ختمې شولې او بیا چاپ کول زموږ او ستاسو د وسه نه دي. که تاسې چاپ کوی شئ زه یې له درک صحیح ده که نه بیا سم کار. او بله دا د مولي صاحب سلم شرحه ده په تصوراتو ده، که تا چاپ کوله بیا ما ته مشوره وکړه چې دا تصدیقات هم درته ولیکم ټول چاپ کړي. بله مسله دا ده چې دا په دې 5 سپارو د جلالین باندې موږ شرحه کړې د لومړي جلد مکمل خط دوباره راتللي، خو دې ته اسان دي، خو موږ ته ګران دي. دویم جلد یې اوس پاتې دی. زما نه هیري ما زه به ابراهیم مولي صاحب ته چې ځان سره راوړه چې کوم ملګري علي، نو تاسو بې والی موږ باسې در کړی، خو موږ باندې فرضونه دي دغه کتاب، موږ بې هغه خلاص کړو، تاسو ځان نه والی. ها آل او اهل کې څو فرقه دي؟ دیارلس. اصل د دې آل اهلن دی. آل اصل اهل دی وی آو. ما مازغه نه مني وایي په لیبارټرۍ کې ما چک کړی دی. د دې تبو دپاره لیبارټري که نه د دې لغتو دپاره 2 لیبارټرۍ نه دي. یو لیبارټري د دې دپاره تصغیر دی چې ټکې تصغیر ته واړه تا ته بس هغه خپل حال ښیي. موږ وایو چې ارضن مؤنث ته بدلیل اریزوتن چې تصغیر ته مو واړو تا پکې را پیدا شوه، دې کې تا پټه شته، تا مقدره پکې. او چې دا آل منګ واړو تصغیر ته، نو دا آل تصغیر اویل نه راځي، اوهیل راځي. معلومیږي دا چې دې کې هاشتا، دا په اصل کې اهل دی. وعلى آله اصل اصل دی اهل دی بدلیل اوهیلو. د آل او د اهل په منځ کې څه فرق دی؟ خص څخه شوی دی استعمال د دې آل بالاشراف، په اشرافه کې او په خاوندانو خطر د عظمت شان کې چې کوم د غټ شان خلق دی آل باغي دپاره استعمالوي. و اغرقنا
او لفرعون، فرعون خو د جهان خسیس دی. جواب دا دی چې مونږ خو څه د دین او د آخرت اشراف نه یادو چې اشرافي هغه په خپله زمانه کې معبود پاتې شوی دی. دونه خلکو شرافت ونه منلي، خلکو ته اشرف وو، اگر چې بې نفسي هغه اشرف نو چې پوه شولې، خلکو ته خطر عظمت شان وو، اگر چې بې نفسي عظمت شان هغه نه لرلو. دا معنا شوه. نو علی آله په آل د نبي علیه السلام باندې ارتقي او نقي د پیغمبر دم آل دی، خپل خاندان آل دی. الاطهار چې پاک دي، الله د پیغمبر آل پاک دی که نا پاک دی. ویطهرکم تطهیرا چې الله یې پاک کړي، نو پاک باندې معصوم نه دي، معصوم د دې وجې نه په عبدالله یزدي باندې مولیانو ټاپه لګولې ده. د شرطاجیب کې په هغه نهمه حاشیه کې هلته راغلي دي چې آل ته معصوم وي، آل ته معصوم ویلی دی په دې شرطاجیب کې پې هغه نهمې حاشیې پې لګېدلې ده، هغه پې ویلي دي چې دې شیعه ده. د شیعهګانو ډېر کتابونه عبدالله یزدي شرطاجیب هم چې کوم دی دغه دی دغه دی څو طریقې د امت دغه دغه کتاب دی، څو طریقې د شیعهګانو او د محقق توسی خپل کتابونه دي د شیعهګانو. تفسیري شته دی التبیان د محقق توسی د شیعهګانو تفسیر دی، ما چې لیکل کړي خپل تفسیر کې به جوابات مې ورته ورکړي دي. تفسیري نمونه د دې شته دی، 20 جلد ده. تفسیر مجمع البیان د تبریسي شته دی، بلا کتابونه دي، حیران دوی د هغې نه جوابات کړي دي په خپل تفسیر کې انشاءالله. نو اطهار جمع د طاهر ده، لکه اصحاب چې جمع ده لکه صاحب او اصحاب. وصحابته او د صحابه کرام باندې الاخيار چې هغه غوره دي، الاخيار چې هغه غوره دي. اخيار جمع د خیر بالتشدید د غوره ته ویل کېږي. اما بعد فلما کانا متن خدا دی کړ دې ته تشریح کوي په دې اما بعد کې څه شی ته کوي مولوي صاحب؟ تشریح ته کوي چې دا اما بعدو د ظروفو نه دا مکانیونه که د زمانیونه وایي د زمانیونه معربه ده که مبني ده المبنیه د اضافت نه قطعه ده که وسشته د المنقطع یعنې اضافت اوس پوه شولې. اما بعدو هو دا چې دی من الظروف الزمانیة دا د ظروف زمانیونه دی المبنیة چې کوم مبني دي چې منقطع دي عن الاضافت اضافت نه. مبني څه ته چې دوه اسبابه د منعصر پکې راشي هغې ته څه وایي؟ مبني. دوه اسبابه د منعصر پکې راشي هغې ته څه وایي؟ مبني. هغې ته خو غیر منصرف وایي. مبني څه ته کې ما شابه مبني الاصل او وقع غیر مرکب. دا منقطع د اضافت نه معنی سره ای بعد الحمد والصلات پته ولګېده چې مضاف الیه حمد و صلات د هغې نه قطع شوی دی. اما بعدو اصل کې دا بعد الحمد والصلات خو دا مضاف الیه ته قطع شوی دی. اما بعدو اما یا لکه په دې بعدو باندې څه عامل شته دی وایي خود پې شته کم دی دا اما ده کن اما لکه اما څنګه عامل دی وایي مولوي صاحب ته کښېنه خبره واوره دلته اصل کې فیلو عاملو خو هغه تلی دی دا هغه په ځای دا اما نایبه شوې ده نو منا به شی په له حکم شی ده پوه شوې نو په عامل پکې څو شو مولوي صاحب اما شو ولې دا اما مخکې دلته فیلو هغه عاملو هغه تلې د هغې په ځای د اما نیابت کې نه راغلې ده هغه فعل څه و مهما یکن من شیئن فعل شرط فعل والعامل عامل چې دی فيه په دې کې اما لنیابتها د وجې د نیابت د اما نه عن الفعل د فعل نه اصل داسې دی چې مهما یکن من شیئن بعد الحمد والصلات که چېرته یو شی د څیزونو نه وي پس د صلات او دغه نه د حمد هغه دا دی هغه څه دا کتاب او دا مهما ها هنا دلته مبتدا ده دا مهما څه ده مبتدا به اسم کې فعل وي د مبتدا تعریف چاله ورځي مبتدا څه دی هو الاسم المجرد عن العوامل الذي اسم وي هلکه هلته پې تاسو سوال کړی دی په شرح جامع کې وان تصوموا
مفتدا د خیر لكم خبر تصوم خو پیل وای مولوی شیخ کدا صراحتا اسم نه دی خو تاویلا خو دی وان صيامکم خیر لكم تصوم معنا د صيام دی کنه خبره ختمه نو ګوره مولوی شیخ دا مفتدا سره اسمیت لازم دی نو ځکه پسې وروسته موږ بعدو اسم راوړو که په خپله دا اما اسم نه ده نو دا رستم چې پسې بعدو اسم راوستو څه ناسب وي د اسم خو پې ولګېدو نو بس دا لږ بیم ورله کافي دی دا لږ بیم ورله څه دی نو هاتو د دوکان نه چې ورشې وایي مله هغه بي لږ دی چې د باندې درشي کېږي شي په خبره باندې مثالونو دپاره خدای پاک تبلیغیان پیدا کړي که نه ګورې مثالونه وکړي مثال باندې سړی ښه پوهېږي ځکه دا مثال ورکوي بله واوره ملا صاحب دا یکن مهما یکن پیر شرط دی که نه دی شرط سره خلک پا راوړي که نه راوړي اوس نه تپوس وکړم چې د کم شرط سره به پا نه راوړي ولیته ولعل مانغان لیته ولعل چې راله بیا وګوره په خبر پا نه راوړي لیته ولعل مانغاني نو چې لیته ولعل نه دی راغلی خو بیا خو به پا راوړي که نه پا سره لازمه ده که نه ده لازمه نو فلما پیدر پا مې راوړه که را مې نه وړله فلما غالبا یې ځکه ولګو چې ځینې کې نه ده لازمه چې په خبره باندې نو چې هر کله دا مفتدا والی سره اسمیت لازم دی نو بعدو اسم هم راوړو او د مهما شرط سره پا د جزا دا لازمه ده نو موږ پسې فلما کې لسوق دقه د دې پا دغه که دا راوړو چې یاره که چاته ټول څه میلاو نه شي نو چې هغه څه ناڅه عیسه خوي وشي څه ناڅه عیسه خوي وشي نو که دا په خپله باندې اما اسم نه دی د مهما یکن شیئن په دې باندې راغلی په خپله باندې اسم نه دی وروسته خو پسې اسم راوړو که نه هغه څه عیسه خوي وشوه من لم يدرك كله لا يترك كله ټول به پرېږدي هم نه که نو راځه ومهما ها هنا مبتدا ده او اسمیت لازم دی دپاره د مبتدا او یکن شرط دی او پا لازمه ده له د دې دپاره په جواب کې غالبا نو په هینه په هغه وخت کې چې متضمنه شوله دا اما معنا د ابتدا لره متضمنه ده معنا د ابتدا لکه نه ده څنګه متضمنه ده دا په ځای د مهما یکن راغلی د مهما اسم وکړ او دا متضمنه ده معنا د ابتدا لره او شرط چې دی لازم دی د دې سره په ولسوق الاسم لازمت لازم شو دې سره الباء او پا په فلما کې او لازم شو سره لسوق الاسم د بعدو اقامه اللازم مقام الملزوم چې من قائم کو لازم لره په مقام د ملزوم باندې په مقام د چا باندې د ملزوم باندې و ابقاء او باقی د پاره د باقی پرې خوستلو د اثر د هغې بالجمله بالجمله معنا تاسو اصول شاشي کې کړې ده هلته دا ټکي راغلی تاسو به ځان پوه کړئ بالجمله څه ته وایي چې یو کار کې یو کم سل احتماله د نه کېدلو یو چانس په سلو کې د کېدلي هغې ته بالجمله دا اصیله جینۍ ده خریده تاسو ولې د دې قایل یاستئ چې دا موږ داسې وکړو چې هلکه دا مې په تا باندې په 10,000 روپۍ در خرڅه کړې ده د ګواهانو په مخامخ ده وویلې بس ما قبوله کړې ده شریعت وایي نکاح وشوله دا سیده ښځه خرڅېږي نو موږ وایي بالجمله خرڅېږي بالجمله به څنګه بان ارتدت والعیاذ بالله ولحقت بدار الحرب ثم سبیت هلته انګریزانو له لاړه او د انګریزانو نه مجاهدینو ونیوله واپس یې دلته راوستله نو اوس وي ته د خرڅېږي که نه خرڅېږي حقا سیده ښځه به دا د خرڅېږي نو ګوره سیده ښځه کې هم څه ناسه چانس د خرڅ د بیغ شته نو ځکه موږ د دې نکاح په بیغې ټکي باندې روا کړله اصول شاشي هم د خیره یاده شوله ها په دغه ځای پېښ شوي وایي دا مسله ده نو فلما اوس دی په دې فلما کې د فلما خو تلخیص دی نو دا شارح دی دی د هغې شرحه کوي وایي دا ظرف دی په معنا د اذ دی استعملو استعمال الشرط استعمالیږي په شان ته د استعمالېدلو د شرط څنګه چې شرط استعمالیږي دقه رنګې دا لما استعمالیږي قانون دا دی چې یلیه نږدې به راځي د دې سره فعل ماضي یا به فعل ماضي لفظا وي یا به معنا وي نو کان ماضي ده ورسره راغلی ده که نه راغلی کان معنا ماضي ده
کان معنا مازیدن وسر د دې راغلی ده نو فلما کان ارکل چې علم بلاغت څه ته ویل کېږي چې تطبیق هم یاد کړي ورسره دلایل هم یاد کړي نو څه شی شو علم بلاغت شو که نه هغه اصول فقه شوه بلاغت څه ته وایي معانی او بیان دا اوس معانی ده او په 305 صفحه باندې به بیان شروع کېږي دا معانی ده او په 305 باندې بیان شروع کېږي دې دوو علومو ته علم بلاغت هر کله چې علم بلاغت چې معانی او بیان دی او علم د توابع د بلاغت هغه دریم پند دی علم بدیع علم د توابع د بلاغت چې هغه بدیع دی دا علوم کوم علومو من اجل العلوم قدرا دا د ډېر لوی علومو نو په اعتبار د قدر او د مرتبه سره په مرتبه کې دا ډېر زیات غټ علوم دلیل پې ته وروسته وایي وادقها سرا او دا ډېر باریک د علومو نه په اعتبار د راز د دې راز ډېر باریک دی دا چې د څه لپاره ته وایې که نه نو هغه راز ته باریک دی ته د قرآن شریف بلاغت پېژنې په دې علم یې پېژنې چې قرآن شریف دې پېژنې چې دا معجزه ده دا په دې علم پېژنې چې ته به په ایمان راوړې چې معجزه ده خو د الله د طرفه ده نو دا د ایمان دپاره وسیله ده اوس درته وایي اذ به یعرفو ځکه صرف په دې علم سره پېژندلی شي دا یې ونه ویلې چې یعرفو به وایي به یعرفو دا اوس خو مدینه سي تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحسره نو حسر پیدا کړو چې صرف په دې علم نه په نورو علوم إذ به أي بعلم البلاغة وتوابعها لا بغيره من العلوم نفنور العلوم سره لغات او نحو سره باغي باندې نه صرف په دې باندې یعرف په پیژندل کېږي دقایق باریکیات د عربیت زبان او د اسرار د اغیرازونه د اغي نو چې هر کله د عربی دقایق صرف په دې پیژندل کېږي او د عربی اسرار او رازونه صرف په دې علم باندې پیژندل کېږي نو فیکون شو دا من ادق العلوم سرا د باریک علومنا په اعتبار د راز سره په اعتبار د ويكشف او دارنګ کشف کیږي عن وجوه الاعجاز کشف راځي پرده لري کیږي د مخونو د اعجاز نه په نظم د قران کې د پردو د اغي د قران شریف په دې اعجاز باندې پردي لګي دلی دي چې دی اول ورځو کې طالب وم نو بتزان یا ته بخپی نو قرآن شریف ترجمه به موږ د اول سر نه کوله نو په هغې کې دا راځي که تاسو په شک کې یاست تاسو هم د دې په شان ته قرآن شریف جوړ کړئ که نه فأتوا بسورة او ان اعطیناک وسورة خانقابې ته ځوړم کړو چې تاسو داسې صورت جوړ کړئ زه به سخت په دې دغه کې کشمکش کې وم چې دې عربو داسې عربي ولې نه شوه جوړولی لکه دا خو د هغوی خپله ژبه وه لکه موږ د څوک پښتو راوړي او د پښتو سره به نوره دومره پښتو درته ولګو چې یاد یې ولرئ زه به په دې چې وروسته مې دا مختصر معنی او دا کتابونه وویلې او قرآن شریف خو د بلاغت په انتها ولاړ دی د انسان د وس نه داسې کلام راوړل دا نشته دی انسانان ټول په ټوله انبیا دي او که غیر انبیا دي د قرآن په شان ته راوړلو نه عاجز دي داسې بلاغت د انسان په وس کې نه دی دا کوم چې دې کې استعمال شوی دی الله تعالی ځکه چې هغه بلاغت خو موږ هم ټول معلومولی نه شو موږ یې معلومولی هم نه شو خو بعضې نه دي موږ معلوم کړو نو هغه په ډېر اعلی انتها د بلاغت باندې ولاړ زه بې وروسته پوه شوم چې هلکه دا خبره خو داسې دی اول به ما ویل چې دا ولې د عربو داسې جوړولی نه شو فکر دې رالی هغه مال چې صرف عربي ده نو کشف کېږي د وجود اعجاز نه په نظر قرآن کې پردې دغې ای به په دې علم سره پېژندلی کېږي چې قرآن معجز دی د وجې د کېدو د قرآن نه چې دا په اعلی مراتبو د بلاغت دی د وجې د اشتمال د قرآن نه په دقایقو باریکیاتو باندې والاسرار په رازونو باندې داسې باریکیات او رازونه چې خارج دي د توق البشر نه نو چې ته مولي صاحب د دې علم په برکت باندې زه خو اول په ګوره اوله درجه دویمه درجه درېیمه درجه څلورمه درجه کې زموږ وکې دروس البلاغه نه وه زه په دې نه پوهېدلم چې قرآن شریف کې بلاغت دا مې وویلې ما نو دې علم
ما ته داد پیدا راکړه چې قرآن معجزه ده. معجزه دا معنی چې انسانان ته عاجز دي، د الله کلام دی چې دا د الله کلام شو. محمد صلی الله علیه وسلم په خپله د دې نه عاجز دی، داسې کلام جوړولی نشي. نو معلومیږي دا چې د خو د ځان نه جوړ کړی نه دی، الله ولا رالیږلی. چې الله چاله کتاب راولیږي نو هغې پیغمبري او دی کتاب نو په پیغمبر باندې به ایمان هم دې مضبوط شي او په کتاب باندې هم ایمان مضبوط شي. دا علم تا ته ایمان مضبوطوي نو دا اعلی نه شو. دا د دواړو جهانو کامیابي سعادت تا ته درکوي. پوه شو په خبره باندې. وهذا وسیلة، دا وسیله ده تصدیق د پیغمبر علیه السلام ته، او تصدیق د پیغمبر علیه السلام وسیله ده فوز ته، کامیابۍ ته په ټولو سعاداتو باندې. نو شو دا علم د اجل العلوم نه، ولې د وجې د کېدو د معلوماتو د دینه او د غایې د دینه چې د دې دا موضوع د دې دا غایه من اجل المعلومات، د اجل المعلومات نه دی او د اجل الغایات نه دی. ایشوری په خبره باندې لکه ټیم خوشته که نه. اوس راځه دې متن کې وویلي چې کشف کولی شي د مخونو د اعجاز نه په نظم کلماتو د قرآن کې پردې د دې اعجاز. تاسو د قرآن شریف آیاتونه راواړوئ او ویې ګورئ راویې ګورئ د دې مخونه شته، دې مخونه ثابت کړي او دا اعجاز د دې تشبیه ورکړه د هغه چیزونو سره چې کوم داسې په پردو کې پټ پروت وي. دا استعارات اچرای موږ چې د قرآن شریف د نظم د پاره مخ ثابت کو، دا استعاره بالکنایه ده. نو د مخ سره بیا مناسب چی شي دي مولوي صاحب، لازم چی شي دي پټواله. د ناوې مخ په پټ وي که نه وي پټ، دا استعاره تخیلیه ده، استعاره تخیلیه ده. وتشبیه وجوه الاعجاز، او تشبیه ورکول د وجوه د اعجاز په هغه اشیاء پورې چې کوم المحتجبه پردې کړې ده، لاندې د پردې نه محتجب پټ دي، لاندې استار د پردې نه. دا کوم استعاره ده بالکنایه ده او اثبات د پردو لها د دغې مخونو لپاره تخیلیه، استعاره تخیلیه ده. او ذکر د وجوه دا ایهام دی د پاره د چا ذکر کړی مولوي صاحب، د پاره د تشبیه دی. یا داسې ووایه چې تشبیه د اعجاز یې ورکړه صور حسنه سره، ښایسته ښایسته مخونو سره، چې دا اعجاز د قرآن د دې تشبیه ورکړه د ښایسته ښایسته مخونو د ناو سره، استعاره بالکنایه ده. بیا اثبات د مخونو د هغې دپاره دا تخیلیه ده، او بیا د ښایسته مخ سره مناسب څه شی ده مولوي صاحب؟ پټول دي که کاره کول دي؟ پټول ذکر د استار ترشیح دی. تفتازاني ټولې خبرې راته وکړي، خو په دې متن کې نظم القرآن راغلی دی. زه نظم القرآن نه پېژنم. نه یې پېژنې؟ وایي وګوره، نظم القرآن تالیف کلماته را یوځای کېدل د کلماتو د قرآن دي په داسې انداز چې مترتبة المعانی، چې معانی په ترتیب باندې راشي، ګډې وډې نه وي، متناسقة الدلالت، ښایسته دلالت کوونکي وي، علی حسب ما په اندازه هغه چې تقاضا کوي هغې لره عقل وجره دقسې پکار. دا څنګه چې د قرآن شریف دا ټکی مخکې راغلی او دا وروسته راغلی دی، صحیح دلالت یې کړی، دقسې کلام پکار دی. قرآن شریف څونه واضحه کلام دی، ځکه دلالت دغه وضاحت یې ته وګوره مولوي صاحب، چې د لاندې درجو کتاب چې وی نو سخت دی، قرآن شریف چې مخې ته لاړ شي نو اسان دی. او که قرآن شریف سخت دی نو دومره سخت دی چې اندازې نه زیات. د تا ته راځه یو ورځ ترجمه کومه د یو 2 آیاتونو، تی ما ته بیا سبا واوره. دومره ګران هم دی او دومره اسان وي چې علمي سړي ته بیا شروع کړم او بیا وایي نن سبا ټولو ښځو دا ترجمې وکړلې، ځکه دې لارې ښځو هم څه وکړې؟ ترجمې. قرآن شریف داسې دا بلکل تعریف
مترتبة المعاني متناسقة الدلالة دي على حسب ما بدسي اندازه چې تقاضا کوي غیر عقل لا تواليها نغه پر لپسې والدي په نطق کې دې ته نظم نه وي چې ته پر لپسې الفاظ دا ذکر کې چې کتاب او موبایل او کاپي او میز او بلاک تیر کې نه دی ها او زم کېدل د بعض لباس کیف ما څنګه چې متفق شي کیف ما اتفاقونه شریک نه دي څنګه بس اتفاقی د شي جوړ شو د شي نه دي د هر ټکي ملغلري دي چې کم ټکي کم ځای کې لګېدلې دي اتقاضا د مخکیوالي نه کوي او چې کم ځای کې مخکې لګېدلې اتقاضا د وروستوالي نه کوي بس په عقل برابر په انداز باندې برابر صلی الله تعالی علیه محمد وعلیه